مسلمانان شي په ظاهر اجرو جماعت کې او په منبر باندې او په سب کې خو ما د تا د وړاندې خپل اعمال برابر کړي دي د مخلوق نه حیا او شرم شتا د مخلوق نه یره شتا لیکن د رب کائنات نه حیا او شرم په یوازې والی کې نشتا او اصل مسلمانی دا چې په خلوت کې سړی د الله تعالی نه ویریږي او خو زستا د شرم هغه چې دینو بازی اعمال نکوما توبه هله د شرابو چې شراب د لپراتی وي چې د وس د بدو نوي سبتو سبدې خوي چې شراب سړی ته پراته دي او بیا د شرابو نه منع شو دی الله نه د یری په بنیاد باندې نو دا هغه للهیت ته دغه د ظاهر او د باطن هغه خبره برابر اول دي حدیث الغار کې چې تاسو مشهور واقعا اوریدل نه چې درې کسان هغه په غار کې بند شو او د غار نه د بچ کېدو بل هغه لار نه و نو دغه درې واړه د یو بل سره کېناستو او فکر کوي او سوچ کوي چې کم یو طریقه اختیارول پکار دي چې پاغي باندې الله تبارک وتعالى مونږ ته دغه کرب او تکلیف نه نجات راکړي او خلاصې راکړي نو یو ملګری پکې دا وایي چې دا سه کار به وکړو چې خپل نیک اعمال دا به رب کائنات ته وړاندې کو او دا به ورته وسیله کو دا غي په برکت او توفیل باندې به الله نه سوال کو شي کې دی چې الله زمونږ نه دا تکلیف لري کې او د نجات لار راته کولو کی نو یو کس پکې دا وای چې الله تعالی ته پته ده چې زه ګډبه وشپون کې ومه ګډي به مې سره ولي او چې رابلم نو رټول نه اول به مې مور او پلار ته هغه پای ورکول دا غینه پس په مې چې دینو خپل بچو ته ورکول اهل عیال ته به مور کول ورځونه ورځ لري لاړم او لیټ کور ترالم چې مې قتل مور او پلار مې ود شي دي او بچی د لوګي د وجه نه زما په خپو کې غړېدل لیکن زاغه جام او کندول پلاس د خپل مور او پلار سر ته ولاړم حتی چې سحر شو غیر اویخ شو نو چای اوس کل نو بیا مې بچو ته خزه تا ورکو الله کدا عمل ما تعالی رضا ده پاره کړي دا مور او پلار د دې دا قدر او احترام ما تعالی پاره کړي نو دا کانه لګلر کا نو کانه راو خوېدو لګراو پکې وش صحیح شو نو دویم مرګره وای چې الله تعالی ته پته ده چې زما سره یو کس مزدوری وکا او هغه چې بیا کله خپل دیاړي غوستله نو هغه دیاړي هغه ته په نظر کې کم راغه نو هغه ماته چې زب سنباله کا نو ما ستاد رضا ده پاره هغه دیاړي را واخستا او پاغي می بیل کاروبار شروع کو صحیح ده او عمل زیاتې دو حتی چې ګډي بيزي چيله غواګانی دا داغې نه جوړ شو او ورځونه ورځ دا سړی راغې تکلیف کې او مصیبت کې او محتاج او حاجتمندو او ماته چې او د الله بنده اتق الله دا الله نه ويریګا ماته خپل حق راکا نو ما ورته وی چې دغه رمویني او دغه شپول ویني دې کې چې دا څومره ګډي بيزي دي دا څومره فصلونه پراته دي دا ستا غمال لې نو هغه ټول روان کو د خدای بنده پکې یو ذره ماته پرې نه خو دا او ما ورپسې आवाज نه دې کړي خدای کدا ما ستاده رضا لپاره کړي نو دا کانه لړکا نو کانه لاندې راو خوې دوکنه زما غرض دې درېمه خبره کړي صحیح شو چې دا درېم مرګره وای چې تا ته پته ده الله چې زما د تر لوروا او زه پاغي باندې ماینوما او زما ډیره زیاته خوخه وا او ما اغینه د خپل ضرورت د پوره کولو مطالبه وکړو اغه ما نشپک شل دینار او غوستل او ما دا غي د پاره شپک شل دینار را پیدا ک مهنت مزدوری می وکا د کاغذ لوټونه نه خان د سرو زرو سکی شپک شلی نو مې چې را پیدا کو هغه ته مې ورک او بیا مې خپل مطالبه وکا او ما پاغي باندې د خپل ضرورت د پوره کولو قدرت حاصل کو ناغي ما ته اتق الله دی الله نو یریګا صحیح شو او مہر بغیر د حق د مہر نه هغه ما توا نو الله زدا غین را پاسې دلم هغه شپک شلی دینار مې مرته پرې خودل او دغه بدکار مې مونږ کو کدا مې ستا په نوم باندې کړي او استاد نوم نه دغه ټیم کې یریدلې ما نو الله دا کانه لړکا کانه وګرځیدو کونه وګرځیدو دا هغه درې مې واقعي ته وګورئ دی الله نه یرا
دا غشپونکی خبرې ته مو ګورئ او دغه دیاړي مار والا خبرې ته مو ګورئ. دا د الله نه ځان له یریدل دي، په خلوت کې م یریدل دي او په جلوت کې م یریدل دي. ذهن ته راله او کله چې تاسو د الله نه یوازې والی کې یره شروع کا د الله په ذات قسم کنه د دې بس ناشنا حلاوت او خوند دي ښه